په قرآن مقدسه کې الله تبارک وتعالى فرمایي فاملیت للذین کفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب. زدي کافرانو ته دي نافرمانو ته دي ظالمانو ته مولت ورکوم، دیو تی دا ګمان نه کوي چې دا مولت زمونږ د پاره ډیر خده، خو بیا الله فرمایي چې زه ونیسم کنه نو فكيف كان عقاب، زما عذاب بیا څنګه او تاسو وګورئ مخکې امتونه. ان بطش ربک لشدید، دا الله پکړو دا الله نیول چې کم دینو دا ډیر سخت ډیر سخت. هغه امریکا چې هغه به دا دعوه کوله چې سوپر طاقت او سوپر پاور چې دینو دا زایمه او ټول خلک چې دي دا زما ما تحت او زما په حکم لاندې دي او زه چې د چا سره کم ظلم کوم نو زه کولای شم ځکه زما کې طاقت زیات دی او زما نه څوک لپاسه طاقت والا نشته دی. هغه امریکا چې هغه به دعوه کوله چې زه به د فلسطین نه د فلسطین خلک لرکوم، د فلسطین او د غزه په ځمکه باندې به زه اور بلوم، زه به د هغې نه جهنم جوړوم. نن د الله قدرتونه چې دي نو امریکې ولیده چې الله تبارک وتعالی قادر مطلق ذات دی، سوپر پاور او سوپر طاقت دا صرف د رب لا یزال ذات ته چې هغه سوپر پاور دی او سوپر طاقت ته امریکې ته وښودله. نن امریکا چې کومه ده نو نیمه امریکا ته اور په لپیټ کې ګیره ده او نیمه امریکا چې کوم ده نو دا په واوره باندې بنده ده. نو دا د الله قدرت او طاقت ته چې د غزې د فلسطین د مسلمانانو هغه بدله الله تبارک وتعالی ته واغسته. والله عزیز ذو انتقام، الله زبردست بدله اغستون کې آزاد ته. نو نن د مسلمانانو زړونه په دې باندې یخ کړه چې دغه ظالمانو دغه ظلم الله تبارک وتعالی دې ته وښودلو. نن امریکې ته پته ولګېده چې سوپر طاقت زنه ما سوپر طاقت چې کم دی نو هغه الله جل جلاله ذات ته، بل سوپر پاور شته. الله جل جلاله خپل د طاقت یو نظاره ورته وښودله و املی لهم ان کید متین، زه مولت ورکوم خو چې زه بیا ونیسم نو زما نیول چې دی بیا ډیر سخی. نو الله تبارک وتعالی د دغه معذورو او ضعیفانانو او دغه کمزورو مسلمانانو د غزې د فلسطین د مسلمانانو بدلا دا د کفارو نن واغستا او د الله انتقام بیا داسې وګوره چې هغه بیا په یو سبب باندې دیو چې کم دینو هر قسم مسؤلیات په خپل وسو طاقت کې چې سو هغه راوسله، خو لیکن د الله عذاب چې د کم ځای پورې دوی ته رسیدون کې هغه ته ورسید. په دې کې زمونږ د مسلمانانو د پاره دا سبق پروت دی چې ګوره چرته ظلمونه کوي الله جل جلاله ظالم له مولت ورکی خو چې ونیسي کنه نو بیا د الله نیول داسې لکه دا چې وشو. الله تبارک وتعالی دې مونږ د خپل قهر او غضب نه وساتي او الله تبارک وتعالی دې همیشه زمون سره د رحم معاملې وکړي.